السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو دارالقرآن پنجپیر کې چې کومه اجتماع د زیارت پر ورځ به شروع کېږي د مازدیګر د لمونځ نه پس د هغې د فینډال الحمدلله باقاعده کار شروع دی. ملګري لګیا دي، ښه کوشش کوي او منډې تړې وي. دا وګورئ دا د فینډال هغه چتری چې کوم دي نو هغه به اوچتېږي اوس. د هرې ضلعې ملګري راغلي دي او کار کوي، لګیا دي. موږ سره دلته کې زموږ کوم صوبایي مشران چې دي، ضلعي مشران چې دي، موږ سره ناستې دي ځای کې. راځو به هغوی سره به هم خبرې کوو. یو ملګری به تاسو ته موږ ښایو. راشه بچی زکریا موږ سره زمونږ د صوابۍ ناظم صاحب جناب محترم زاهد صاحب موږ سره ولاړ دی. هغوی سره به یو څو خبرې وکړو. هغوی به تاسو ته نوي نوي حالات ووایي چې موږ سره نوي نوي حالات سره روان دي او څه به مخکې ځي. السلام علیکم. دا شاعر چې دی دا ډېر زورور دی. یوازې دا نه چې زموږ خیر خبره کړي بلکې چې راځي نو ځان سره راوړه دغه د ترموس او د خوراک دا هم ځان سره راوړي دی. په موږ باندې ډېر مینه ناک دی، مینه کوي په موږ. نو پروګرام خو ماشاءالله ورو کېږي، سر ته رسي لکه شامیانې ودرېږي. باترومونو پروګرام به انشاءالله نن به فاینل شي. اوبو لاین را روان دی، ځای په د ټینکۍ کېښودی شوي، دا به برابر شي انشاءالله. او د دې نه علاوه دا پر موږ یو منفرد کار دا کړی دی چې د پینډال نه اطراف کې موږ چاپېره کناقونه ولګوو. موږ چې د بار نه دننه ډسټربنس نه راځي، دننه چې کوم کسان سامعین ناست وي بیان ته چې هغوی ټول دلجمعۍ سره ناست وي او خپل هغه بیان اوري او بار نه هېڅ قسم څه په هغې باندې ډسټربنس وغیره دا را نه شي. او بل دا چې انتظام مخکې تاسو ته ویلو الحمدلله هغه پروګرام وشو. د پینډال بل طرف ته هم د باترومونو انتظام وکړو ځکه یې کال په کال سیوا کېږي. نو انشاءالله دا تکلیف به څه کال نه وي بلکل. او د دې نه علاوه چې نور که پکې څه داسې تبدیلی وغیره راځي نو هغه به مونږ وقتا فوقتا خانجي او مونږ یعنې جناب مولانا محمد صاحب هغوی به مونږ د هغې نه متنبع کوي، مونږ ته به وایي او مونږ به هغه پروګرام کوو. والسلام. جزاک الله جي. موږ سره زموږ د صوابۍ امیر موږ سره مفتي اکمل صاحب را ناست دی. هغوی نه به یو څو خبرې واورو. یوې خبرې پکې مه وکړو. أما بنعمة ربك فحدث إن شاء الله من سلام علينا ومن قلت حديث الناس تفصيلي خبر واحد وهي كم اجتماع بحوالي سركات شروط العي تفصيل بيان فتوسطى زماننا سيراني سيدانا يوكل خدمة شورا د میډیا باره کې څه ووایئ، څه داسې دا ووایئ. ختمي انتظامات کې څه باره کې پروګرام به تاسو څه ټایم شروع کوئ داسې دا تفصیل باندې وایي. ستاسو خپله ذمهواري چې کومه د بازار دغه د داسې پکې ووایئ چې خلک ترې خبر شي. بازار په حوالې سره کوم ملګري چې دلته کې راځي بازار کې ځان له رزق حلال لپاره سره روزګار نه کار لګي نو موږ د هغې خیر مقدم کړو. زموږ اجتماع سره یو تعاون دی. د هغې دپاره شرط دا دی چې اوبه اول فرصت کې صحیح استعمال کړو. دلته بیا د بیمارۍ خورېدو خطرې د ګندو اوبو د استعمال نه د صفایۍ خاص خیال وساتي. او کوم ملګري چې څه قسمه روزګار له هم راځي او څه قسمه روزګار هم لږ لري په اجازه کې خپله معافنامه او ریټ لسټ په مخې ته لګي چې غواړي. داسې نه ده کوم وخت کې کمې راغلي ریټ ګراني او کوم وخت کې ضرورت نشته نو افغاني یو ریټ ورته دي چې هغه مناسب وي. اجتماع دوران کې به د لوډ سپیکر استعمال بلکل نه کوي. که کوم ملګری د لوډ سپیکر استعمال کوي هغه دوکانونو کې د هغوی کار به ضبط کېږي، بندېږي به. او د هغې اجتماع په دوران کې فقیرې به وي، نور وغیره کارونه
ده چې هغې سره د تقریرونو په اورېدو کې خلل پیدا کېږي او په دې ځایونو پیدا کېږي په دغې باندې به سخته پابندي او د اجتماع مقصد دا چې زموږ دیني تربیت دی نو دلته کې د کلمو په شرعي هغه به دیني احکاماتو د شرعي احکاماتو او حدودو لاندې تېري زموږ اودس ته پابندي کوي د صفایۍ به خاص خیال ساتي کوم مشران او کشران راځي نو خپل روزګار به هم کوي خو هغې سره معاملات د اکرام او د اصولو او د آدابو لاندې کوي کوم ملګري د بار نه راځي خیمې لګوي د هغې دپاره ځایونه کولو دي هغې ملګرو سره رابطه کولی شي هغې ورته ځایونه متعین کولی شي څومره زر یو سړی خپله خیمه راورسوي هغه ته به نږدې ځای میلاو شي او څومره لیټ وي یا د هغه ځای به لرې وي باقي کوم ملګري په اجتماع کې شرکت نه راځي هغې ځان سره د موسم مطابق بستره کمبل وغیره خپله راوړي په بل چا باندې بوج نه شي د خوراک څښاک انتظام دلته کې مرکزي کینټین هم وي نور ځایونه هم وي هغې کې په مناسب ریټ سره او ډېر حساب سره بیمار دی نورو ملګرو کلیوالو علاقوي دلته باندې بوج نه شي او کوم مقصد دی د اجتماع چې هغه اکابرو د مشایخو وعظونه نصیحتونه او بیانات اورېدل دي او د هغې په نگرانۍ کې اوسېدل دي تربیت اخیستل دي دلته کې د عملي ژوند د اسلام چې موږ کې د لمونځ پابندي راشي د تکبیر اولا پابندي راشي د صف د نیغولو طریقه موږ زده کړو او خلکو سره د ناستې پاستې او د معاملاتو اسلامي طریقې کار زده کړو چې موږ د صبر او تحمل مظاهره وکړو دا ټول د اجتماع په ذیل کې راځي او هغې به دا تربیت حاصلېږي نو خپل وخت قیمتي کړو د مشایخو بیانونه وعظونه او نصیحتونه وورو په هغې باندې دلته هم وچلېږو او بیا هغې موږ له کوم فکر او کوم نظریه او کوم پیغام راکړي هغه خپلو علاقو ته بوځو او هلته کې هغه خور کړو زموږ د اجتماع د عالمي امن او د دې ملک د استحکام او د دیني فضا د قایمولو ذریعه وګرځي او موږ کوشش وکړو چې دې ځای ته کوم ملګري راځي هغې سره زموږ څومره تعاون او همدردي کولی شو وکړو د دې اجتماع د پرامن ماحول لپاره موږ صدقې او دعاګانې لپاره عبادتونه وکړو دلته خپل اوقات په عبادتونو کې قیمتي کړو هغه تش ملاقاتونو کې ګپ شپ کې تېر نه شي او مخکې له کوم وخت دی هغه موږ د دې د امن او د خیرخواهۍ دپاره په دعاګانو کې تېر کړو dari jam lebih begini. Lagum kaya lagum. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فوز بسم الله الرحمن الرحيم د ټولو نه مخکې خو د خپل محترم ورور سید علي صاحب د هغې شکریا ادا کوو چې هغې دا خدمت کوي او د جماعت او بیا خاص کر د اجتماع د خبرونو نه ملګري ټیم په ټیم خبروي ما نه مخکې زموږ محترم مفتی اکمل صاحب چې هغې د ثوابۍ ضلعې د امارت خدمات هم کوي هغې تفصیلي آداب او هدایت بیان کړ شرکاو د اجتماع ته زه به انتظاماتو باره کې مختصر یو څو خبرې وکړم دا اجتماع زموږ اجتماع پنجپیر دا 22م کال دی زموږ د جماعت بانی او مشر شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامه امام محمد طاهر نور الله مرقده هغې نیمې صدۍ پورې د قرآن خدمت کړی او شپږ 46 دورې هغې د قرآن کړې وي د هغې نه وروستو قاید محترم تقریبا دا 30 کاله د قرآن او سنت خدمت وکړو شیخ القرآن رحمه الله د دې جماعت بنیاد د دې درسونو بنیاد په تقوا په اخلاص باندې ایښی و د هغې اخلاص الله ته خوښ شوی دنیا ته هغه اواز ورسېدو د دې زموږ د جماعت نوم دی اشاعت التوحید والسنه د توحید او د سنت اشاعت کول خورول قرآن کې الله پاک سوره نحل کې 9 آیات کې وایي ویخلق ما لا تعلمون الله پیدا کوي پیدا به کړي داسې څیزونه چې هغه تاسو ته اوس نه دي معلوم نو اسباب الحمدلله نعمتونه وخت تر وخته زیاتېږي د میډیا دا دور پکې اوس رالو پخوا دا نو 50 کاله مخکې به موږ دا اورېدل چې داسې وخت به راشي په ټلیفون به خبرې هم کوي خلک او یو بل به ویني 50 کاله پس ما هغه ولیدل
زموږ جماعت الحمدلله په مختلفو طریقو سره خلکو ته د قرآن او سنت د پیغام رسي. د جماعت اشاعت توحید و سنه او بیا د دارالقرآن پنځپیر چې مرکز دی د ټولې دنیا، د دې ځای نه د قرآن او سنت اشاعت کیږي او په کال کې د هغې 3 اجتماعګانې، یو 27 رمضان باندې په لکونو خلک راځي د ټولو لرې لرې ځایونو. دویمه اجتماع د بخاري شریف په ختم کې وي، سږ کال به انشاءالله 12 جنوري او د رجب به 12 تاریخي، په 12 جنوري 12 رجب باندې به انشاءالله بخاري شریف ختمي. نن قائد محترم صحیح بخاري شریف چې کوم حدیث سر ته ورسول، یو حدیث پرېښه. اجتماع چې ده نو دا زموږ 22مه اجتماع ده. د دې انتظامات د پنډال افتتاح چې ده نو په 12 تاریخ باندې شو، 12 اکتوبر باندې. د هغې نه وروسته زموږ د صحابه ضلع امیر صاحب محترم مفتی اکمل سعید صاحب او د هغې ناظم اعلی محترم مولانا محمد زاهد صاحب، هغوی باقاعدګۍ سره پنډال ته راځي او د صحابه ضلع ملګري د ټولو خلکو په نمبر راځي او دلته خدمت کوي. داسې څه لږ نمات ګډ خدمت سره موږ هم کوو. د اجتماع انتظامات چې دي نو اخري مرحلو کې داخل شوي دي، سبا به انشاءالله سر ته رسیږي. د پنډال کې لګیا دي او کوم چې شامیاني دي چترۍ دي هغه لګوي. سټیج چې دی نو هغه هم نن به انشاءالله مکمل شي مازدیګر ماښام ته، او سبا به بیا انشاءالله د پنډال دننه موږ څه انتظامات یا به کوو. لوډ سپیکر والا لګیا دي، بیجو والا لګیا دي، خپل تارونه خپل لوډ سپیکر یې په هغې انتظاماتو کې لګیا دي. انشاءالله د 2 ورځې کې نن او سبا انتظامات په انشاءالله اختتام ته رسیږي. څنګه چې زموږ محترم مفتی اکمل صاحب تاسو ته هدایاتو کې ووي چې نفلونه وکوئ، دعاګانې وکوئ، صدقې وکوئ، چې الله پاک زموږ د اجتماع په خیر خیرت سره سر ته ورسوي او الله پاک د ټول عالم لپاره د نجات ذریعه وګرځوي. نور هدایت خو تفصیلي هغه بیان کړه، او انشاءالله تاسو بیا اورئ، په هغې باندې به عمل کوئ. او د دعاګانو درخواست دی. او الحمدلله زموږ د جماعت یو خصوصیت دا دی چې دې اجتماع ته ټول موحدین راځي. دا د موحدینو یو ښایسته ګلدسته وي. جماعت اشاعت توحید و سنت دا د اشاعت د قرآن و سنت یو باغ دی. د اجتماع ته ټول د سیل مې نه راځي، د هرې علاقې نه نمایندګان راځي، یو یو 2 د هغې مثال د ګلونو دی. هر یو باغ نه یو یو 2 ګلان راشي او دلته ته یو ښایسته مزېدار لویه ګلدسته جوړه شي. هغه ګلدستې ته چې ګورې خوند هم کوي، ښایسته بوی هم کوي. لکه سار شیخ صاحب بخاري شریف هغه حدیث وي، هغه 3 قسمه پکې ذکر کړي دي چې د مؤمن مثال چې دی نو هغه د بوی هم کوي. هغه د حدیث وي 3 قسمه خلک یې پکې ذکر کړي. دا پنډال چې دی دا د موحدینو اجتماع ده، د دوی بیان هم ښایسته وي د قرآن او سنت، او بوی هم پکې ښایسته وي. دا یو ښایسته ګلدسته ده. نو الله پاک ته زموږ قائد محترم د عمر کې مال حال کې برکت واچوي. الله دې د هغې سورې په موږ پورې ساتي. او الحمدلله زموږ جماعت دا د موحدینو جماعت دی، دا د الله د دوستانو جماعت دی. ځکه قرآن کې الله وایي سورې آل عمران کې 68 نمبر کې والله ولی المؤمنین، الله د مؤمنانو دوست دی. سورې جاسیه کې 19 آیات کې وایي والله ولی المتقین، الله د متقیانو دوست دی. دا ټول الحمدلله مؤمنان متقیان دي. د الله الله ولی الذین آمنو، د مؤمنانو الله دوست دی. دا یو ښایسته دی، زموږ خوش قسمتي ده چې الله پاک دې جماعت کې دا جماعت راته نصیب کړی دی. نو دا اجتماع به انشاءالله د قرآن او سنت د اشاعت لپاره خالصه دیني اجتماع وي، د قرآن او سنت بیانونه وي پکې. نو هغه هدایت چې کوم محترم مفتی صاحب بیان کړ په هغې باندې به عمل کولو کوشش کوو. او د دعاګانو درخواست دی چې دعاګانې کوو چې الله پاک دا اجتماع په خیر خیرت سره اختتام ته ورسوي او الله پاک د ټول عالم لپاره د نجات ذریعه وګرځي. آخر کې زه بیا د محترم سیر علي صاحب شکریا ادا کوم او الله دې تاسو ټولو ته اجر درکړي، سمیعونو ته او نور ټولو ملګرو ته چې کوم اجتماع ته راځي الله دې په خیر سره راولي او الله دې په خیر سره بیا واپس بوځي سره د ګاډو. او الله دې زموږ او ستاسو د مات ګډ خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. واخر دعوانا الحمدلله. مشرانو چې کوم
کم اهمې خبرې وي هغه مشرانو وکړې. اوس ګرځو چې دا کار شروع دی انشاءالله سټیج له ورځو هغه تاسو ته ښایو. ماشاءالله پینډال چې کوم دی الحمدلله تیارېږي، چترۍ اوچتې شوې، خوندرو روسې کېږي، سټیج هم تیارېدو کې دی، مکمل تیار شوی دی. انشاءالله نن به سپلکس لګو او وروستو به انشاءالله زه د ابوالیمان پیج نه راځم چې دا چترۍ کله لږې اوچتې شي نو انشاءالله موږ سره یې چېرته مه ځئ. د الله په امان.